إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. نن د جمعې مختصر بیان د الخبائث د کذب یعنی د دروغ په موضوع باندې دی. دروغ یو عظیمه ګناه ده. دروغ ویل ګناه کبیره ده. اوس د دروغ معنی څه ده؟ کذب څه ته وایي؟ د دروغ معنی څه ده؟ په معاشره کې خلق دروغ ولې وایي؟ د دې وجوهات څه دي؟ او په دروغ ویلو سره زموږ او ستاسو دنیا او آخرت څنګه بربادیږي؟ او د دروغ ویلو نقصانات څه دي؟ نو دا زما د نن جمعې بیان دی. دا هغه خبرې دي چې دا بنیادی دي. داسې سوالونه دي چې هر چا لره د دې جواب اوریدل او ځان په حول په دا ډیر ضرور او اهم دي. په دې وخت کې په معاشره کې تقریبا دروغ عام ګرځېدلې دي. د وړوکي نواله تر لوی پوري، د کلی نواله تر امارت او صدارت او سلطنت پوری نن سبا دا دروغ په معاشره کې په هر طرف عام شو، پیلوش. انفرادي توګه باندې خلق دروغ ډیر وایي او په اجتماعي توګه باندې خلق دروغ په معاشره کې وایي. اوس خو الا پکال کې یو ورځ داسې ټاکلې ده چې باغی کې به قصدن عمدن هر سړی نوی دروغ جوړي وغه به وایي. 4 اپریل فول ورته وایي که څه ورته وایي. 4 اپریل باندې دا د دروغو د ویلو ورځ ټاکلې شوه په عالمي سطح باندې. په دې ممالکو کې یورپ کې اوس دا مصیبت د پاکستان د مسلمانانو اسلامی ممالک او اسلامی معاشري تم دا جراثیم را خوار شوي دي. د دې دروغ په مصمت کې زنن یو څو خبرې کوم ان شاء الله العزیز. کچا دا خبرې ووري دي نو زویم دا غب په د زړه سترګې وغړيږي. د دروغ متعلق چې څومره وعیدات دي یا احادیث یا روایات یا آیاتونه غ تمام ز نشم بیانولې، بعضی بتنه مختصرا بیانوما. خو امید لرم چې تاسو د یارانو د زړه توجه به بیان توي. کدا بیان اوسوک اوري او کبات کی اوري د دې بیان اوریدونه بعد دا ریکارډ چا اوریدو بیا ځان سره لګ په خپل ضمیر کې سوچ وکي چې زمونږ استاد نه په دې معاشره کې یا په دې جون کې څومره دروغ ویلې شوی دي. د دروغ ویلو نقصانات څه دي؟ د دروغ ویلو باعث څه دي چې مونږ تاسو دروغ باندې لاس پورې کړي او په دروغ آماده یو. دروغ ویلو باندې د اول د دروغ ویلو یو 3 یا 4 وجوهات درته بیانوم. عموما دغه وجه نه خلق په معاشره کې دروغ وایي. اوله وجه بعض اوقاتو کې زمونږ یو غلط کار وشي په معاشره کې، د چا د لاسونه یو غلطي وشي، یو خطا وشي، یو وران کار وشي. د هغه وران کار یا د غلطه د پټولو د پاره مونږ تاسو بیا دروغ وایو. زمون ګمان داوی کوي زما د غلطي یا زما د خطا ښکار شوله، خلق په دی باندې پوي شو نو د در د ما عزت به ماليږي. کریختیا خلکو ته معلوم شو نو زبر اسواشم، زبر شرمنده شم، زما عزت به خور سره خوري شي. نو د خپل عزت د بچکولو په وجه باندې او د خپل غلطه د پټولو په وجه باندې نن موږ په معاشره کې دروغ وایو کنه وایو. دا اوله وجه ده د دروغ ویلو لپاره. خو مونږ چې دا کومه لار خپله کا
نو دا ډیره غلطه لاره ده. د عزت بچ کولو د پاره دروغ مو وایا، ځکه د دې یو دروغ ثابتولو د پاره به ته بیا شل دروغ نورم وایي، د دې یو دروغ پټولو د پاره ته بیا شل دروغ نورم وایي. او که مجبور شي دروغ نه اخوا ته بلی ګناه ته، نو کله به په بل باندې الزام او تهمت لګي، کله به د بل شرارت او شیطانت کې چې داغه په خبره څوک یقین نه کی، د بل مذمت بکې، د بل حقارت او سپکاوي بکې، د بل حتک بکې. نو ګوره د یو دروغ ویلو د وجه نه انسان په سلو ګناهونو کې بیا واقع ګرځيږي. نو مونږه د دروغ اوله وجه دا ویلا چې په معاشره کې خلک دروغ وایي، نو دا غي یو وجه دا چې زمونږ نه خطا وشي، مونږ یریږو که رښتیا خلکو ته معلوم شي نو زما عزت به برباد شي. نو د خپل غلطۍ پټولو د پاره او د خپل عزت بچ کولو د پاره مونږ عموما دروغ وایو. دا اوله وجه شوه. دویمه وجه د دروغ ویلو د پاره هغه دا ده، بعضې خلک هغه داسې دي چې هغې د خپلو دروغو پټولو د پاره دا دویمه وجه د دروغ ویلو دا ده. بعضې خلک داسې چې هغې خپلو یارانو دوستانو ته یا خپلو رشتہ دارانو ته ځان خوش وږي، د خپل شان او شوکت ساتلو د پاره دروغ وایي. یاره زه مالدار یم، بینک بیلنس لرم، دومره مال لرم، دومره جیداد لرم. د چا سره رشتہ کوي یا د یارانو دوستانو منځ کې کینې، نو بیا غټې خبرې خپل بڑیانې کولو د پاره د خپل شان او شوکت، د خپل حشمت د پاره، د خپل عزت د پاره، د خپل شهرت د پاره بعض خلک په دې معاشره کې دروغ وایي. هغې خپل ځان غټ شو کوي د دنیا په لیول باندې، یا بینک بیلنس وغیرہ یا نور څه خپل عہدې په دروغ باندې خلکو ته بیانوي، ما کې دا کمال، ما کې دا کمال. دا دویم قسم وجه د دروغ چې دا نو دا عموما د شان او شوکت د ظاهرولو د پاره خلک کوي. د دې مثالونه ډیر دي. دریم قسم وجه د دروغ ویلو چې دا نو هغه وجه دا ده چې بعضې وختو کې مونږ د خپل عادت نه مجبوره یو، د خپل عادت نه مجبوره یو دروغ رانه ویلی شي. او بعضې خلک داسي چې هغې بې اختیاره دروغ وایي، اس قصد و اراده نه وي د دروغ ویلو، اسې بې اختیاره د هغه د خولې نه دروغ وځي. او بعضې خلک داسې وي چې هغه د خلکو د خندولو دپاره په مذاقو کې، په ګپ شپ کې خلکو ته دروغ وایي. دا دریمه وجه ده، یا د ګپ شپ او د خندا دپاره د مذاقو نه دروغ وایي، یا بې اختیاره دروغ ته نه وځي. او یا بعضې سړی د خپل ګنده او عاداتو نه مجبور وي، نو هغې دروغ وایي. دا دریمه وجه وه. نور وجوهات هم ډیر دي. اوس راشئ کذب څه ته وایي؟ عربی کې ورته کذب وایي، اردو کې جھوٹ وایي، پښتو کې ورته مونږ تاسې دروغ وایو. د دروغ معنی څه د دروغ څه ته ویلی شي؟ دروغ ویلی شي خلاف حقیقت خبرې ته. خبره یو رنګ وي، تا هغه د حقیقت نه خلاف یو خبره کوي خلکو ته، دغه دروغ دی. د واقع نه خلاف یو خبره خلکو ته کوي، دې ته دروغ ویلی شي. لنډ په آسان الفاظو کې ویما چې تاسو ټول پې پوه شئ، د واقع نه او د حقیقت نه خلاف خبره کول علما فرمایي دا دروغ دی. د دروغ ویلو نقصانات څه دي؟ اوس هغه نقصاناتو طرف ته راغم. علماء کرام د دروغ ډیر زیات نقصانات ښیي. اول نمبر نقصان د دروغ ویلو هغه دا دی چې دروغ ویل دا عظیمه علامات د منافقت ته. په دې سره د انسان ایمان ته نقصان رسي، تا نه پې منافق جوړیږي. زه به تاسو ته په دې روایات او احادیثو پیش کوم چې د صحابه کرامو په وخت کې به چا یو کرت په خپلو کې دروغ وویل، نو صحابه فرمایي زمونږ به په هغه سړي د منافق ګمان پیدا شو، مونږ به هغه سړی منافق ګڼلو چا به چې یو کرت هم دروغ ویلی، یو ځل دروغ، مونږ خو د ورځې سل ځل دروغ وایو. صحابه کرام هغه چاته به منافق ویلو چا به چې هغې د وړاندې خبر شو هغه به یو ځل دروغ ویلی. تاسو ته به زه په دې حدیث وایم
دروغ د منافق علامه ده. اگر که یو انسان حج کوي، عمره کوي، منځ کوي، روژه نیسي او دی وایي چې زه مسلمان یم، نبی علیه السلام فرمایي خو چې دی دغه عمل کوي دروغ وایي، دی په دې باندې منافق ګرځېدلی دی. زه به په دې تاسو ته اوس احادیث وایم، د دې دروغو نقصانات به درته ښایم. دروغ چې دی نو دا ډېر ګنده ترین عادت دی، انتهایی ګنده پریوته او ډیر کم بیکار عادت ته دروغ ویل. د یو دروغ ویلو په وجه باندې انسان په سونو ګناهونو کبیرو کې پریوزي. زه به تاسو ته احادیثو کې دا مخایم چې نبی علیه السلام ته یو شخص راغی او ورته وایي قربان ایمان در باندې وروړم، اسلام قبلو ما کې ډیر ګنده عادتونه دي، په ټولو عاداتو کې به یو عادت پرېږدم. کم یو عادت پرېږدم؟ د الله محبوب ورته ویل دروغ بنوي، دروغ بنوي. هغه شخصیت ایمان راوړو او د یو دروغ نه ځان وساتلو، د هغه دروغ نه ځان ساتلو په وجه الله تعالی د هر ګناه نه په امان کې وساتلو. یاد ساته، روایتو کې راځي دروغ چې دی الخبائث، د هر ګناه بیخ دی، د هر ګناه بنیاد دی، د هر ګناه مور ده. د ګناهونو چې پیدا کیږي زیاتره په انسان کې د دروغ د وجه نه پیدا کیږي. نن په معاشره کې دروغ څومره عام دي، څومره ډیر ویل کیږي دا دروغ. دا چې په کوم ځای کې دروغ ویل جایز دی او په کوم ځای کې ناجایز دی، هغه به ان شاء الله بیان درته وکم. راځي د دروغ مبارکي، دروغ نه ځان ساتلو مبارکي اوس د حدیث وایم، په غور سره اورئ. حضرت عباده ابن صامت رضی الله تعالی عنہ د یو حدیث بیانې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه. دا حدیث مسند احمد کے ذکر دے. دے مبارک فرمائی وی نبی علیہ السلام او فرمائل تاسو مالا د شپږو شیزونو ضمانت راکئ، د شپږو شیزونو ضمانت ما ته راکئ. چا چې مالا د شپږو شیزونو ضمانت راکو، اضمن لکم الجنه، زب تاسو ته د جنت ضمانت درکم چې ته به خامخا جنت ته ځې او ته په دنیا کې جنتی وګرځېږې. خو د شپږو خبرو ضمانت به اول تاسو راکوئ. اشپق خبر سری اوله خبره چې د الله محبوب کوي ګوره وورس مبارک ډوبه خبره چې کوي هغه دا اول نمبر خبره د دې ضمانت راکړي چې تاسو برشتیا وایي. کلم چې تاسو حدثتم خبرې کوئ نو په خپلو خبرو کې به دروغ نه وایي. اول نمبر د دې ضمانت راکړي چې دروغ به نه وایي. دویم نمبر مبارک فرمای د دې ضمانت راکړي چې تاسو وعده وکړئ، وعده خلافي به نه کوئ. دریم نمبر د دې ضمانت راکړي چې تاسو سره امانت کې خودیشي، په امانت کې به خیانت نه کوئ. سلورم نمبر د دې ضمانت را راکړي چې تاسو به د خپل اندام مخصوصه د خپل عورت حفاظت وکوي. پنځم نمبر د دې ضمانت راکړي چې تاسو به د خپل سترګې ښکته ساتئ، پردو زنانو نامحرمو ته په نظر نه کوئ. او اوم نمبر د دې ضمانت راکړي چې د خپل لاسونو باندې به ظلم او ستم او د لاس ګناه به نه کوئ. د الله محبوب فرمایي د دې شپږو خبرو ضمانت مال چا راکړو دغه انسان له زه د جنت ضمانت ورکوم. یاد ساته په هغه شپږو کې اوله خبره دا که چې دروغ به نه وایي. مونږ یې قصدن وایو، مونږ وایي 4 اپریل را روان دی، اپریل فول ورته وایي که څه بلا ورته وایي، په دې باندې به دروغ ویلی شي. وایي دې به کیله کوو، دته به یو گیم جوړو او قصدن عمدن وایي. دغه دروغ ویونکو د پاره دا پیغام دی زما، دا میسج دی. هغې د نن جمعې بیان دی زما لږ مکمل ووري او بیا دې که ځان مسلمان ګڼي دی د نرشي بیا دې دروغ ووایي. د نن جمعې بیان لږ په غور باوري. دویم نمبر حدیث ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل دا بیحقی شریف روایت تے دی خبر تغوک کی دوس دا اللہ محبوب فرمائی انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ زدہ آغا انسان زمواریم دا یو کور دا جنت پا درمیان کی دا جنت پا منز جنت کی دلوی محل زموار دی دا اللہ محبوب فرمائی زیمہ دا آغا چا لمن ترک الکذبہ کم انسان چی پا جن کی دروغ پری خود دغا دا دروغ پری خودن کی انسان زموار زیمہ دا اللہ محبوب فرمائی دے دیمان پا آخرت کی خپل کور پا جنت کی پا منز جنت کی دیمان خپل کور بیا غواڑی یاد ساتا. دا موتا چې دا شپه ورځ بندگی کو ځان ته مسلمان وایو دا الله د احکام په ځان منو خو دې لپاره چې الله مو بخي. بس یو عمل شروع کا زما د محبوب مبارک
هغه عمر چې 53 کال او 4 ورځې عمر دی هغه مبارک چرته بچپن کې په ټوکو کې دروغ نه دی ویلي داغه مبارک په خبرو زمون ایمان دی داغه مبارک په ذات زمون ایمان دی داغه مبارک په خبرو یقین اولره پکلک یقین سره دروغ پریدا او ته په آخرت کې بیا ګوره چې د الله تعالی د محبوب د خوانه په منځ جنت کې تا ته یو لوی بنگلو ماڼه ملاويږي کنه ملاويږي مبارک فرمای انا زعیم ببيت في وسط الجنه زموارم د هغه چا د جنت په منځ کې بوله یو کور ورکوم هغه چا لره لمن ترکل کذب وان کان مازحا په غب کې چې دروغ اونوي ګوره په غب کې مبارک فرمای وان کان مازح اگر کدا دروغ په غب کې ولني په غب کې بم دروغ نه وي داسې بم سیریس بم دروغ نه وي مبارک فرمای چا چې دروغ پرې خود دغه انسان ذمہوار زیمه په منځ جنت کې بده د پاره یو محل زور کوم یاد ساته دریم نمبر حدیث ورا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو سید حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ هغه مونږ تاسو ته حدیث بیانې د حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زوی دی حسن رضی اللہ عنہم حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرمای و ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه دا خبر اوریدلې وا مبارک به فرمایل هغه خبره پرې د چې کوم تا په شک کې اچي هغه خبره د پاره چې کوم د په شک کې نه اچي د شک خبرو چې کوم خبره سره ستا په زړه کې لګ وهم پیدا کیږي یره پیدا کیږي شک راځي تردد راځي هغه خبره پرې ده هغه څه خبره دروغ دي لکه مبارک فرمایي فإن الصدق دا رښتیا ویل چي دي ګورم دلته دا یو خبره تاسو ته کوم نن سبا مونږ تاسو ته د معاشري کې د خلک ډیر داسې معلوم دي ښکاری چې اکثریت خلک د ټینشن شکار ګرځېدلي دي ټینشن څه ته سکون ختم شو څوک ورته ډیپریشن ورته وي که څه ورته وي د هغې شکار وګرځېده د دې تردد شکار وګرځېد دا ولې دغه سړي ته زه په چیلنج سره وایم ته په عمر کې دروغ مه وایم د الله محبوب د دې یو بهترینه نسخه وښوده ته دروغ پرېږده ته ځان مطمئن په صدق او رښتیاو باندې کا په ګپ کې هم دروغ مه وایا په رښتیا کې په صدق یعنی مطلب په سیریزم دروغ چاته مه وایا ته ګوره چې تا ته الله تعالی اطمینان قلب در نصیب ګرځي که نه در نصیب کوي ستا دا ټینشن پې ختمیږي که نه ختمیږي ستا د زړه د تنګوالی پې ختمیږي که نه ختمیږي دا زما ستا دا زړه چې همیشه دپاره خفه دی او زړه کې مشکونه دي شبهات دي او زما ستا دا زړه نیولی شوی دی او همیشه په ټینشن کې یو دا ولی دا زما ستا د خپل لاسه چې مونږ دروغ وایو ته پرېږده دا دروغ دی مبارک فرمای په رښتیا ویلو کې کمال دا دی چې دې سره انسان مطمئن وي او بیا فرمای والکذب ریبة دروغ ویل دا انسان په شک کې اچي انسان په تردد کې اچي انسان په وسوسو کې مبتلا کوي انسان د ټینشن شکار ګرځيږي ته دا دروغ ویل پرېږده ستا دا زړه به بالکل مطمئن وي زړه به تردد نو د ټینشن نه به دماغ خلاص وګرځيږي اوس راشه مخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سے فرمائی بل حدیث مبارک مبارک فرمائی وی تاسو رښتیا وایي د رښتیا ویلو یو عادت ځان کې پیدا کړئ توجه مشته دی بعض خلک وایي یاره نن سبا رښتیا ویلو سره معاشره کې څوک نشي چلی دی یاره رښتیا ویل نن سبا ګران کار دی و دې ویل ځان له به کار کتلی نشي ویلې وی رښتیا د الله محبوب سوی مبارک فرمایي د رښتیا یو عادت ځان له جوړ کړي د ابن ابي الدنيا روایت ته دی حدیث ته لګه توجه تاسو د ځوانانو غواړم مبارک فرمایي رښتیا ویل عادت ځان کې پیدا کړي رښتیا همیشه د پاره وای و ان رایتم اگر که تاسو ګورئ چې هلاکت چې دی دا پر رښتیا ویلو کې تا د پاره هلاکت دی تا د پاره نقصان دی تا د پاره تاوان دی نو رښتیا ویل مه پرېږده په حقیقت کې دغه رښتیا ویلو کې تا د پاره نجات دی اگر که تا ته نقصان او هلاکت ښکارېږي په حقیقت کې دی کې تا د پاره نجات دی او په دروغ ویلو کې حقیقت کې تا د پاره هلاکت دی نقصان دی خو ته پوهېږي پې نه الصدق ینجي رښتیا انسان ته نجات ورکوي اوس که زه په دې باندې تاسو ته د قرآن نه یو واقعه بیان کړم د سورة توبې هغه 3 صحابه کرام چې د غزوه تبوک نه پاتې شوي او د الله محبوب ته راغی او رښتیا یې ورته بیا ویلي دي
هغه واقعا د لوی هلاکت د دنیا او د آخرت نه پیغي خدای ساتلیو کزه د قران او حدیث تاسو رجوع کم او تاسو ته پدی باندې واقعي او روایت او مثالونه بیانوم نو خبر ډیر وګدیږي ته زمون ټیم کم دی روایت لا ډیر پاتې دي رښتیا وایي اگر کته د پکې هلاکت ښکاریږي اگر کته ته پکې نقصان ښکاریږي اگر که پکې تاوان ښکاریږي د الله محبوب فرمایي نه نه دا حقیقت کې نجات ته رښتیا وایي ته الله تعالی نجات در نصیب ګرځي رشیا انسان ته نجات ورکوي دروغ انسان هلاکي و دروغ ویلو کې هلاکت ته پر رشیا ویلو کې بالکل هلاکت نشتا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری روایت ته امام ترمذی هم ذکر کړی دی امام مسلم هم ذکر کړی دی ابو داود کې هم دا حدیث ذکر دی مبارک فرمای علیکم بالصدق پتا سو باندې رشیا ویل لازم دی رشیا بوای فان الصدق يهدي الى البر مبارک فرمای دا رشتیا ویل دا انسان نیکه طرف ته بوزي چې کوم انسان رشتیا وای نو دی به نیک جوړیږي دی به خامخا د نیکه طرف ته روان وي او بیا فرمای والبر يهدي الى الجنه او نیکی ته جنت طرف ته بوزي ته چې رشتیا وای نیکه ته رواني د نیکه توفیق به ملاويږي نیک به جوړ شي نیکی به تا جنت ته بوزي بیا مبارک فرمای همیشه یو انسان داسي چې هغه رښتیا وای تر دې پورې چې د الله په نسبت صدیق لیکل شي د تمام اولیاء د ولایت اعلی مرتبه چې د اولیاء کې او د مقربینو د ولایت مرتبه صدیقیت ته د ډېر لوی مرتبه په ولایت کې دا صدیقیت یو مقام دی تک دا غواړي چې ما ته الله صدیقیت را نصیب وګرځول کی نو ته خپل شی ورشیا ګرځي همیشه برشیا وي دا رشیا بتانے کې تبوزیو دانه کی بتا جنت ترسي او تب د الله په نسبت صدیق لیکل شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه د څومره لوی مقام خاوند دی دا مقام د صدیقیت ورته الله ور نصیب ګرځولې کته صدیقیت مقام غواړي په جبه کې چرته په عمر کې په غب کې دروغ نه وي ګوره یاد ساته په ټوکو کې دروغ نه وي دا غرنګ بیا مبارک فرمای و اياکم والکذب تاسو ځان او ساتي د دروغ وینا نه فإن الكذب يهدي إلى الفجور دا دروغ چې دی د انسان ګناه تا فسق تا بی دینه طرف ته دی بوزي لګیا دی او بیا فرمای دا فسق او فجور او بی دینه چې دا انسان جهنم ته رسي او مبارک فرمای همیشه یو بنده چې دروغ وای د ټول سوچ او فکر د دروغ وي او د دروغ ډیر وای تر دې پورې چې دغه انسان د خدای په نسبت کذاب غټ دروغ جنو لیکل شي اوس بلک سوچو کو چې مونږ تاسو په دې هفته کې بسمره دروغ ویلي خپل دروغ هم راته نه محسوسیږي د انسان چې کله ګناهونه زیات شي د زړه تک تور شي قاسیو ګرځيږي د دې زړه نه بیا غ تمیز ورک شي دا خو د بد تمیز نه ختم شي د حلال او د حرام تمیز نه نوزي د خدای خشیت نه ختم شي نو بیا ګناه کوي خو ګناه ورته نه محسوسیږي چې ما ګناه کړی دا کنه او معمولی کار د نیکیو کې دی دا وایي چې ما غټ غیر چت کړی دی غټه نیکی می کړی دا نیکی ورته بیا ډېر غټه معلومیږي ګناه ورته سره ګناه نه ښکاریږي بیا معمولی کار د نیکه هغه داسي ورته یو غر د نیکه کار کول ورته غر شي او غټه نه غټه ګناه ورته داسې ښکاری لکه چې په پوزه مچ کې ناستو لاسه ورته خوځولو داسې ورته ښکاری اوس مخکې راځي مبارک فرمای آیت المنافق ثلاث د منافق درې علامې دي اول نمبر اذا حدث كذب کله چې د خبرې کوي د دروغ وای و اذا وعد اخلف کله چې وعده کوي وعده خلافی کوي و اذا عاهد غدر او کله چې د وعده کوي نو د بیا دا و اذا عاهد غدر و د خلافی کوي او یا دا حدیث کې ور سره راځي و اذا اؤتمن خان کله چې د سره امانت کې خو دې شي د پکې خیانت کوي دا درې کار چې بچا کې راغ دا خالص منافق دی عملی تسړې منافق دی راشي دا حدیث مبارک مفصل ذکر کړی دی امام ابو یعلا رحمت الله تعالی علیه حضرت انس سے فرمایي ما د نبی علی السلام مبارک نه ورید توجه مشتده حضرت انس سے ما ورید د نبی علی السلام نه فرمایلی ثلاث من كنا فيه فهو منافق درې خبرې درې کارونه داسې دي چې پچا کې راغ دا سړی خالص منافق دی ادری کارونه کم یو دي مبارک فرمای دا درې کار چا کې راغ دا منافق دی و ان صام وصلى وحج واعتمر
وقال انی مسلم. مبارک فرمای اگر کدا سړی حج کوي، اگر کدی عمره کوي، اگر کدی روزه نیسي، اگر کدی منځ کوي، اگر کدی په خوله دا وایم چې زه مسلمان یم، خدا درې کاره پکیو دا خالص منافق دی. د الله محبوب فرمای وان صام وصلى، اگر کدی روزم نیسي منځم کوي، وحج واعتمر، حجم کوي عمرم کوي، وقال انی مسلم، اگر کدی په خوله وای کلمه وای ځان ته مسلمانم وای، خدای الله محبوب فرمای نه نه دا مسلمان نه دی، دا سړی منافق دی. دا کم سړی دی؟ مبارک فرمای اول نمبر عیب داخې د منافقت علامه اذا حدث كذب، کله چې د خبرې کې د دروغ وای. دا دروغ ویل عظیمه علامه د منافقت ده. ذکر د دې وجنه حدیث مبارک کې داسم راځي، حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ فرمای وای زمونږ د صحابه کرامو په دور د محبوب مبارک کې چا به یو کرت دروغ ویل، وای زمونږ په ګمان راغو فیسیر بها منافقا، مونږ باغه منافق به ګرځول، مونږ به ویل چې دا سړی منافق شوی د دروغ ویل دي. چا به په جون کې یو ظلم دروغ ویل، مونږ به ورته منافق ویل، مونږ به ویل دا سړی منافق وګرځیدو. او اوس ګورم یو سړی د ورځې لس کرت غټ غټ دروغ وی او خلک ورته د مسلمان ګمان پې کوي. افسوس صد افسوس، دا دروغ مونږ ته د سره ګناه نه ښکاري، بدترینه ګناه ده، ام الخبائث ده. هر ګناه د دینه پیدا کیږي، د ګناهونو جرړه ده، د ګناهونو بیخ ده، بنیاد ده. مبارک فرمای چې کوم انسان دروغ وای دا اول علامه د منافقت. بیا فرمای واذا وعد اخلف، کله چې د سره د وعده وکي وعده نه پوره کوي، خلکو ته وي دې ټیم لا بدرزم، په دې ورځ به قرض در کوم، پیسې را لراکه ان شاء الله صبر نه والا، او بیا په میاشتو میاشتي ورپسې کړی، وعده یو کړي او بیا وعده نه پوره کوي. مونږ سل قسمه وعده کو، وعده رانه ماتیږي. دا وعده ماتول ګناه کبیره ده، دا د منافقت علامه ده. او دا غرنګ و اذا اؤتمن خانه، کله چې د سره امانت کې خود شي د امین وګرځول شي، دی بیا خیانت کوي. او امانت کې بیا دی عموما خیانت کوي، دا خیانت کول دا ګناه کبیره ده. څوک را سره قرض کی دي، امانت را سره کی دي، مونږ دغه امانتونو کې خیانت کو. څوک را ته خبره دراز وکي، ته ول دراز خبره افشا کی، دا په خیانت کې امانت ته، په امانت کې د خیانت ولو کو، دا په امانت کې خیانت ته. د غرنګ تا تر چاول چې یو مشوره در سره کوم، مشوره راکه دا کار کوم، او ته پوهیږي چې صحیح کار یا صحیح خبره دادا، او تا غل صحیح مشوره ورنکي، هغه ته الټه پلټه خبرې وکي، ستا په هغه خنشي پیرزو، تا د سره خیانت وکړو، هغه ته امین وګڼل، تا ور سره خیانت وکړو. نن سبا په معاشره کې څومره خیانت خلک کوي. تا نه چا مشوره وغوښته، ته پوهیږي چې ټیک خبره یا ټیک کار د فیدی خبره دادا، نو ته به ماغه د فیدی خبره خې او ماغه ټیک خبره به ورته خې، چې ته نه هغه پټه کې او هغه په ځای ورته بل خبره دا تا خیانت وکړو. تا ته چوي زما سلام فلان کی باندې وایا، ته ورته ټیک شو، او بیا هغه ته سلام داغه نه رسې، دا تا خیانت وکړو. تا ته چوي زما سلام په فلان کی باندې وایا، ته به دا فلان کی سلام فلان کی ته بیا رسې، دا امانت دی داغه تا سره. تا نه چا مشوره غوښته، یا د مشورې یو خبره د پټ یو خبره در سره وکا، دراز یو خبره، دا دراز خبره پټ ساتل دا امانت دی داغه، دا بنې افشا کې. ډیر خلک دراز خبرې یو بل ته بیا کوي، دا ګوره دا مکوي. دا ټول خیانت کې راځي، دا ټول علامې د منافقت دي. اگر که ته روزه نیسه کنه، منځ کوه کنه، مبارک فرمای په خلم وای چې زه مسلمان یم، حج لمزه عمرم کوه، خدای الله محبوب فرمای ته منافقی، چې دا کارونه درکوي خالص منافقی. لږ سوچ کوه ځان سره، نن سبا دا ګناه څومره عامه ده. دغه رنګ مبارک فرمای لا یؤمن العبد، اس یو بنده ترغی پوری کامل مومن نشي جوړې دی، اس یو بنده ترغه پوری دی کامل مومن نشي جوړې دی، حتی یترک الکذب فی المزاحمه. مبارک فرمای ترسو پوری چې دی خبر دروغ په خبرو کې دروغ په غب کې پرې نه دی، ترغی پوری د کامل ایمان څخه نشي کوله. ایمان جنت تباغ سوق چې د چا ایمان کامل وي، خدای یاد ساتي. د چا چې ایمان ناقص نه غو اول عذاب ور کوي، سخت سزاګانې بخوري. جنت د کاملین او مؤمنانو زیاده، چاغه متقیان دی، اولیاء د خدای دی. مبارک فرمای دا غ انسان ترغه ایمان کامل نه دی ترسو پور چې د په غب شپ کې دروغ پرې نه خود ستا ایمان کمال ته نه رسی، ته د خپل ایمان غم کوا. لګ مخ کې راشه اوس دا حدیث مبارک لګورا. د الله محبوب مبارک فرمای خام نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای، ابي هريره د حدیث راوی دی، مسند احمد کې دا حدیث ذکر دی، لا یجتمع الكفر والایمان فی قلب امرئ. د یو انسان په زړه کې دو خبرې نه جمع کیږي،
یو انسان داسې نشي کېدی چې دغه په زړه کې د کفر هم وي او ایمان دې هم وي چې د کوم چا زړه ته کفر راغی دا غړنه ایمان لاړو او چې د کوم چا زړه ته ایمان راغی دا غړنه کفر ووتلو. دویمه خبره بیا مبارک کوي ولا یجتمع الصدق والكذب جميعا او په یو ځکه دوه خبرې نه جمع کېږي چې یو سړی د رښتیا مو یو دروغ دی وایي چې کوم سړی دروغ شروع کړ د هغه نه د رښتیاو هغه ویلو عادت هغه ته نه لاړو کوچکو بس دی به عمر له دروغجن پاتې شي او چې کوم انسان رښتیا او صداقت باندې زندگی شروع کا نو دنه به دروغ کوچو کې دی الله تعالی د دروغ نه خلاص وګرځولې کی دا دو صفت چا کې یو ځای نه جمع کېږي. او دغه رنگ مبارک فرمای ولا تجتمع الخيانه والامانه جميعا او په یو انسان کې خیانت او امانت هم نه جمع کیږي چې کوم انسان خیانتګر وي د امانتګر نشي کېده او چې کوم امانتګر وي د خیانتګر نشي کېده. دا دو صفات چا کې نه جمع کیږي چې څنګه کفر او ایمان په یو ځړ کې نه جمع کیږي نو دا رنگ دروغ او رښتیا په یو ځړ کې نه جمع کیږي. د دروغ عادتونه ځان نو باسي ورنه د دې دروغ ویلو په وجه باندې با تان الله تعالی ایمان هم واخلي. ګوره یاد ساته ایمان ته به نقصان ورسي د ایمان نه به اخلاص. حضرت صفوان فرمای رضی الله عنه دې خبره ته لګه توجه غواړم توجه مشته جواب رانغه توجه شته. صفوان رضی الله عنه فرمای یو کس راغی د نبی علی السلام نه ډیر عجیب تپوس کوي او ورته وای ايكون المؤمن جبانا قربان مؤمن بزدل کېدی شي دا چې یو مؤمن دی یو غدي بزدل وي دا کېدی شي قال نعم مبارک ویاو مؤمن دی وی بزدل به وي جرأت به پکې نه شجاعت بهادری مؤمن بزدل کېدی شي. کس بیا تپوس کوي ايكون المؤمن بخيلا قربان یو مؤمن شوم کېدی شي چې مؤمن دی وي او سخا دي نه کوي د الله په نوم دی ورکړه نه کی دا کېدی شي قال نعم مبارک ویاو بالکل کېدی شي. کس دریم تپوس کوي ايكون المؤمن كذابا قربان مؤمن دروغجن کېدی شي قال لا مبارک وی نه دا بالکل نشي کېدی چې مؤمن دی وي دروغ دی وي چې کوم انسان دروغ وي دا مؤمن نشي کېدی د الله محبوب فرمای لکه سوچ ځان سره وکا چې مو تا د ورځې څومره دروغ وایي یا مو تا مؤمن کېدی شي دا خو منافقت دی قسم دې د ایمان نه بلا سوینځي تا ته دا دروغ ویل وړه ګناه ښکاري. د الله محبوب مبارک فرمای او مؤمن بزدل کېدی شي او مؤمن بخیل کېدی شي خو مؤمن ګوره دروغجن نشي کېدی. دا چې دروغ دی وایي هغه ځان ته مؤمن وي دا د مؤمن وي هرگز نشي کېدی. منځ کوه او دروغ وایه ته مؤمن نه ته منافقي منځ کوه روزه نیسه دروغ وایه ته مؤمن نه ته منافقي حج کوه دروغ وایه ته مؤمن نه ته منافقي عمره کوه دروغ وایه ته مؤمن نه ته منافقي په خوله وایم چې زه مسلمان یم مبارک فرمای نه ته مؤمن نه ته منافقي ولې ته دروغ وایي. دا دروغ ویل مو ته د سره ګناه نه ښکاري 4 اپریل باندې به دروغ عموما قصدن ویل شي هر سړی به وایي مؤمنان به امزا وایي په دین د اسلام کې دا گنجائش نشته چې یو مسلمان په غب کې دروغ وایي. لا پاتې دا چې سیریس دروغ وایي لا پاتې دا چې دروغ د پاره منسوبې جوړي هرگز زموستا شریعت مونږ له اجازه نه راکړي. مبارک فرمایي مؤمن بخیل کېدی شي مؤمن بزدل کېدی شي خو مؤمن دروغجن نشي کېدی. کزان ته مؤمنان وایي دروغ به پرېږدي خپل ایمان د ساتلې لپاره به دروغ نه لاس اخلي. الله تبارک وتعالى محبوب مبارک نه تپوس شو مبارک بل حدیث حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه نے روایت ته ده فرمای نبی علیہ السلام فرمایل کبرت خیانتا ان تحدث اخاك حديثا هو لك مصدق وانت له كاذب. د مسند احمد روایت ته دا مسلګورا مبارک فرمای د تمام خیانتونو لوی خیانت داده غټ خیانت داده چې ته یو سړی ته خبره کې او یا ته یو سړی خبره کوي وغه تا وای د رښتینی ګمان کوي او تا غسر په دې خپل ضمیر کې او په دې زړه کې دروغ ورته وي یاره والله بس ته مال دا شي زراکا ما نه بل ورځ والا کنه بیا اړه کې دی چې مړه هفته کې دمرانو نه لیدو په میاش کې دمرانو وانه غستو خو یو ځل راک مثال له خبرې ویم پیسې راکا 2 هفته بعد دل در کوم دا څه ډېر خبرې دي بشمار خبرې دي چې تا باندې خلک اعتماد د رښتینی کوي او ته په دې خپل لکه هغه دوکه ورکې په دې ضمیر کې دروغ ورته وي مبارک فرمایي دین غټ خیانت بل په دې جهان کې نشته د ټولو نه لوی خیانت دغه دی. نن سبا څومره دروغ په دې معاشره کې عام شو لاړه د رښتیا او جنازې په وخت باندې وتی دي دغه رنګ د الله محبوب مبارک فرمایي دام لک په کولو وګو باندې ووري. ابي بريده اسلمي رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته نبی علیہ السلام مبارک فرمایي ابو یعلا روایت امام طبرانی امام حبانم ذکر ابن حبانم ذکر کړي مبارک فرمای ان الكذب يسود الوجه والنميمه
عذاب القبر. دو خبر ذکر کړي. دروغ چې دی مبارک فرمایي د دې سره د انسان دا مخ تور ګرځيږي. ته به وایې چې ما خو ډېر ولیدل تک سپین سپین دي دروغ وایي. د دې دنیا خبره درته نه کوي. پر رب کعبه مې قسم وي چې قیامت نه د قیامت په ورځ دروغجن د قبر نه پاسېږي نو تک تور مخ به د قبر نه پاسي. دا مخ به تور وي. او دا زه نه وایم قرآن نو تپوس وکړه چې قیامت کې څوک د قبر نه تور مخې پاسېده اکم خلق دي. الله فرمایي د قیامت په ورځ باندې به بعضې مخونه تک سپین شي او بعضې مخونه به تک تور وګرځېږي. دا کم مخونه چې سپین دي دا به جنت ته ځي او دا کم مخونه چې تور دي دا ډېر بدبخته خلک دي دا جهنمیان دي. الله فرمایي او سوچ وکړه د الله تعالی د محبوب په وینا کې شک شته؟ د خدای په خبره کې شک شته؟ هېڅ نشته پکې. نبی علیہ السلام فرمائی الا ان الكذب يسود الوجه. خبردار دروغ چې دی دا مخ توري. په قیامت کې به تک تور مخ ولاړ. په دنیا کې خود مخ د سپینولو د پاره کریم پوډر هم استعمال کی پارلر تم لاړ شي. نن سبا دي نوجوانانو کریمونه شروع کړي. زدل ته خو بداو کې دا تور مخ به دم سپین کې په قیامت کې بسکه الته خو سوا د خپل عمل نه بل شي تاسو سره بیا نشته. او مبارک بیا فرمایي والنمیمه عذاب القبر. دا د نمیمت چې د دوه کسانو منځ کې خبره وړنه کول چغلی خوري. مبارک فرمایي دین سوا د عذاب د قبر نه بل څه نه جوړیږي. کم انسان کې چې دا مرداري وي دو کسان خپلو کې اچي د دوه کسانو منځ کې خبره وړنه کوي دا هغه بدبخت انسان دی چې دې څنګه مړ شي په دې قبر کې خو شي په د جهنم دروازې پرانستې شي او دا قبر به د جهنم کند وګرځي. دته خدای دومره په غضب باندې نو لږ ځان سره سوچ پکار دی. دا عادتونه نن مونږ تاسو ټولو کې شته دي. اکثریت په داسې یاران ناست دي چې دا عادتونه به راکوي الله تعالی دې وکړي چې دا ګنده عادتونه د ځان نه د مرګ نه مخکې وباسو. بل روایت ته ابي هريره سے فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمایل بر الوالدین یزید فی العمر. د مور پلار سره احسان او ښېګړې کول دې سره د انسان په عمر کې زیادت راځي. د انسان عمر بڑھاویږي. مطلب د حدیث دا دی چې د عمر برکت به خدای نصیب کی. برکت د عمر څه شیز دی؟ یو کار داسې چې تی په لږ وخت کې نور خلق هغه په میاشتو په کلونو کې نشي کوله. په ډېر لږه موده کې بتان الله تعالی دومره غټ کارونه والی چې عام خلق هغه په کلونو باندې نشي کوله. په سونو کارونو کې به یو کار هغه نشي کوله. ته په لږه زمانہ کې هغه کار کې د جون برکت دی. الله به د جون خواږو برکت نصیب کی. د هغه چا چې کم سړی مور پلار سره ښېګړې کوي. بعض خلک دا وي مور ته وي ته فلان کې ته دعا کې او ما ته نه کې. زویم د دې کې د وینا ضرورت نشته چې ما ته دعا وکړه. ته د مور خدمت شروع که په صحیح معنا کې احسانات ور سره کوه ښېګړې ور سره کوه قدر یې کوه عزت یې کوه د هغې زړه خوشحاله ساته. دکه رنګ د پلار سره ښېګړې کوه احسانات کوه ډېر خوشحاله ساته. بې ساخته به د دې بوډا مور او د پلار د ډنه تا ته دعاګانې وځي. او که درته دعا هم نه کي د الله محبوب فرمایي د دې خدمت صله دا ده چې ستا په عمر کې به خدای برکت واچي. او ورسره مبارک بیا فرمایي والکذب ينقص الرزق. بعض سړی و یاره تنگ دسته والله قرضونو کې راګیرې ما او بیړی مې چپه شوه او هر څومره کاروبار کومه کاروبار مخه نه راکوي مخه مې بنده ده د رزق برکت مې نشته. کور ته مې د میاشتې 80,000 روپۍ راځي او اوس هم پکې قرضدار یم او اوس هم پکې خاده نه شوم او دومره تنخوا لم دا ولې. مبارک فرمایي د دې یو وجه دا ده چې کوم انسان دروغ وایي باری تعالی د رزق او د مال نه برکت اوچت کړي. هیچری به دې په دې پیسو خاد نشي. مه وایه دروغ کنه. ته دروغ پرېږده بیا ته ګوره چې ستا په دې لږه روزۍ کې الله څومره برکت درته اچي. دا نیکانو پاکانو ګوره د دروغو نه ځان ساتلی لږه روزي وي خو دومره خوشحالي پکې دومره په اطمینان سره وخت تېروي یې پکې. غټ سرمایداره ورته ګوري هغې دغه عمره زندګۍ پسې پسخېږي. قسم دی دا څنګه زندګي دا نیکانو اولیاو د خدای تعالی دوستان تېروي او هغې په کروڑونو کې دغسې ژوند نشي تېرولی چې دا د خدای دوستان په دې لږو پیسو په سوونو کې دا کومه زندګي تېروي او په هغه لږه کې ولا خدای برکت واچوي. عربپتیان ورته حیران پاتې وي. دا ولې؟ دا د رښتیا او برکت دی. دا زه نه ویم. مبارک فرمایي د الله محبوب مبارک فرمایي والکذب ينقص الرزق. او چې کوم انسان دروغ وایي د هغه رزق پې کمیږي د رزق برکت یې ختمیږي. که دا غواړي چې الله زما په رزق کې برکت واچوي دروغ ویل پرېږده بس. بل حدیث مبارک وره دروغ مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ابن عمر روایت ته رضی الله عنهما تو عمر فاروق سے دزوی
نبی علیہ السلام فرمای اذا كذب العبد تباعد الملك عنه میلا. کم انسان چې یو ځل دروغ وای، یو ځل دروغ، توجه شته د یو دروغ ویلو په وجه باندې د سره چې دا کم محافظ فرشتي دي، دا فرشتي چې د سره کم ډیپټي کوي، دا فرشتي دنه یو میل لره منډه کی، دا فرشتي دنه لره تختی. ولی وجه صدا مبارک فرمای من نتن ما جاء به، دا هغه بدبویه د وجنه چې دا کومه بدبویه د دروغ په وجه د بدن او د خلینو روانه ده، دا فرشتي ته یو میل لري منډه ته نه وهي. دا خو موته د پتن لګي. زمون په دې صاحبانو د تصوف کې دا ډیرونه ماته معلوم دي، بعضې بدل تم ناس وي په دې مجلس کې مشته چې هغې دا خبره په کراتو راته کوي چې صاحب ماله د فلاني نه یا د مجلس ته بعض سړی راشي ډېر ګنده بوی ته راغی، مونږ ته هم کله کله دا شي خدای ګواه دی محسوس شي، انتهایی ښه بوی دی یو سړي نه خېږي، مونږ ته نه ځان رستو کو دی به راننوځي راکړي، مونږ به ته نه ځان ساتو دی به بیا هم راننوځي. په دې مجلس کې بعضې ټایم کې داسې وشي بیا په ځان پوهېږي خو بیا هم سترګې به پټې وي. کوم انسان چې دروغ وایي اهل کشف اهل نظر په دې بیا پوهېږي، د هغه د بدن او د دې خولې نه دومره ښه بدبویي ځي په رب مې قسم. نبي علیه السلام فرمایي دا فرشتې دې نه په میلونو باندې لرې منډې وهي، ته خو نه پوهېږي په ځان باندې ستا د یو دروغ ویلو نه دا ټوله معاشره بدبوداره ګرځېږي. دلته د خیر او د رحمت فرشتې لاړې، طوفان وسیله به ولې په هفتو هفتو نه چلېږي چې په کوم وخت کې باران ته ضرورت باران نه کېږي، او چې په کوم وخت کې مونږ وایو چې غله پخه د خدای باران ومکي، په هفتو هفتو باران شروع شي. کلم چې ونې میوې ونیسي کچه کچه په ګل باندې راشي، الله پې طوفان راولي، تمامې میوې راله تس نس کي، بوټې م غرق و تباه وګرځېږي. چې کله زمونږ ضرورت پې ورته چې اوس سیلی راشي دا پخې میوې د بغیر د ورختو نه راغوزار شي، نو بیا به په میاشتو میاشتو سیلی ونه ګوري. زلزلې په مونږ ډېرې، قحط سالي په مونږ ډېره، عذاب د خدای په مونږ ډېر دی. مهنګایي ته وګوره کوم ځای ته مهنګایي ورسېده، تاریخي ریکارډونه یې مات کړ او مونږ بیا هم دا غافل یو د خدای نه. مونږ به کله کله د صورت بني اسرائیل کې دا بقره کې یا په نورو سورو کې د بني اسرائیلو د حالات به مو کته. زمونږ شیخ صاحب الله تعالی دې درجات بلند کړي، هغه به ویل دا بني اسرائیل څه جاهل قوم و، دلته پې عذاب راغو، عذاب بله ختم نو دی بیا هم په هغه ګناه کې اخته و بخ به وپې آسمانی عذاب به پې راغو، خو چې لږ وخت به نو تېر دی بیا هم هغه ګناه کې اخته و. اوس چې زه سوچ کوم دلته بم بلاست شي، دماکه وشي، بازار کې په سوونو خلکو جنازې پورته شي، اندامونه کټ شي، دکانونه وسوځي، مال او متا برباد شي، او 2 غنټې بعد ګوره په سبا ګوره ماغه بازار کې ماغه ګناه بیا جاری روانه وي که نه روانه پکې. دغه بني اسرائیلو نه ګوره مونږ بتر وګرځېدو، عذاب را باندې راشو، د خدای په عذابونو پورې خنداګانې. دا کرونا شته او که نشته خو یو عذاب د خدای دی، په دې پورې خندا مونږ کوو، په سیلې پورې خندا کوو، په باران پورې خندا کوو، په زلزلې پورې خندا کوو، چې کوم عذاب راغلی مونږ کوم عذاب پورې خندا نه ده کړې. د دې نه لوی شقاوت او بدبختي بله کم یو ده. دا ولې؟ دا د یو دروغ وجه ده. زه نه ویم روایت کې وایي دروغ الخبائث دی، د هرې ګناه جرړه دروغ ده، د هرې ګناه بنیاد دروغ دی. د انسان د زړه د سخوالي د توروالي عظیم سبب دروغ ویل دی. انسان نه منافق جوړول دا په دروغ جوړیږي. او نن به مونږ 4 تاریخ لره ان شاء الله تیارې ډېر خلکو کړې وي کوي به چې په 4 تاریخ 4 اپریل باندې به دروغ وایو. ډېر دا زشته زمونږ په یارانو کې خفه کېږي پې ما اپریل فل ورته وایي دي دغه ورځ دپاره بیا د دروغو خپل مشکونه هم کوي لګیا وي. ښه جي دغه رنګ نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي د مسند احمد روایت دی، من قال للصبي تعال هاکا ثم لم يعطه فهي كذبه. مبارک فرمایي یو سړی ماشوم ته وایي راشه راشه بچی واله واله واله، ماشوم دلته راغو او ته وله سور نه کي، دروغ دی ورته ویل. مبارک فرمایي دام دروغ دی، په دې به هم تا سره خدای مواخذه کوي. دا مو ته بچي ته وایي راځه بچیله ممله به دې بوزم، بازار ته به دې بوزم، چکر وایو که نه وایو، په دې به مواخذه کېږي. دا دروغ دی او عظیم دروغ دی. مبارک فرمایي دین هم ځان وساته. حضرت عبدالله بن عامر رضی الله عنه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی، وایي زه وړوکی ماشوم وم، وایي دا خبره مې د مشرانو نه اورېدلې. وایي دی فرمایي وایي مونږ کله نبي علیه السلام موجود دی، وایي ما ته مور وایي چې راشه راشه بچې راشه، وایي ما ته مور وایي چې راشه واله واله. وایي نبی علیه السلام مبارک زما د مور نه پوښتنه کوي چې تا څه اراده کړې دله څه ورکې، څه ورته وایي چې راشه واله، دروغ ورته وایي که نه څه ورکې. وایي مور مې ورته ویل چې نه قربان کجوره وله ورکوم. وایي نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل که تا ورته ویل چې راشه واله دا ماشوم راغلی وي تا څه نه یې ورکړې، نو دا د دروغ ویلي، په دې هم د خدای عظیم ترینه سزا او عذاب درکول. مونږ تا څومره دروغ وایو، بچي ته وایي څوک به ورډبوي یاله ورشه ورته چې نشته پلار مې کور کې، وایو که نه وایو؟ جواب رانغی.
جواب را نه غي موبایل به ورته کې کم ځای کې یاره والله زه خو بازار کې روانه ما او ناس به کور کې کټ کې وایو کنه وایو څومره دروغ وایو څومره معام ته دې تپوس په ورځ نه کیږي دا دروغ منافقت نه دی دا د خدای قهر او عذاب نه دی نور څه شیز دی دا غرنګ روایت کې راځي مبارک فرمایي ویل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له مبارک درې کرته وي د جهنم کند او سخترین عذاب دی هغه چا لپاره د جهنم کند او سخت عذاب هغه چا د پاره هغه چا د پاره چې کوم انسان خلکو د دروغ یو خلک په خندای دا بعض خلک خندول کوي کنه لطیفه وي دروغ ورته وي یو کیسه به دروغ ورنه ولې د خلکو د خندولو د پاره وي زه خو غب لګوم زه خو سیریس نیم زه خو ټوکی کوم یار زه خو مزاح کوم نبی علی السلام فرمایي دغه مزاح کون کی د پاره دغه خلکو خندون کی د پاره درې ځل ود الله محبوب فرمایي عذاب دی هغه چا د پاره څوک چې په غب کې خلک خندي او ټوکی ور سره کوي لګیا دي دروغ ورته وي څومره بدترینه ګناه ده دا غي باوجود موږ مسلمانان یو او دروغ بوایو دا غرنګ ابي هريره رضی الله عنه نے روایت ته د مسلم شریف حدیث ته د الله محبوب مبارک فرمایي ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم درې بدبخت داسې دي چې په قیامت کې به الله غي سره د بخنو د رحم خبرې بالکل نه کوي بيخي به د رحم خبره ور سره نه کوي او نه به الله تعالی ورته نظر د رحمت کوي او نه به الله تعالی هغه د ګناه نه پاکي او دا هغه خلکو د پاره ولهم عذاب علیم هغه د پاره ډیر دردناک عذاب دی دا درې بدبخت سوق دي مبارک فرمای اول نمبر شیخ زانن هغه سړی چې سپینګیرم شي او د بدکارونه نه من کیږي بد عمله پسې فاحشه پسې ګرځي ډیر بدبخت اوس هم داسې شته چې واده کړي به سپینګیری به پردو پسې بګرځي دا هغه انسان دی چې د بچرم خدای نظر د رحمتونه کی نه به ورسره الله د عفو د رحم خبرې وکي او نه به باری تعالی د ګناه نه به پاک کی بلکې د پاره به دردناک عذاب دویم هغه انسان چې الله تعالی به سره نظر د رحمت نه کوي خبرې به ورسره نه کوي دا هغه سړی چې د الله سره عہده معمولی غونتی عہده دې ورکړي او د دروغ وي کذاب وي دروغجن وي د الیکشن ولا په ټول داخل دي دا ټول اکثریت پکې داخل دي په الیکشن کې به پیریان راشي د خلکو دی اور د پاره سمره دروغ سمره وعده کوي قسمونه مخوري غټ تم خلکو لور کوي او بیا رستو جشن بیا نه تابې جن نه ما پیژني دا خو په ټول ورغلي دي خو د دین علاوه د نور خلک چې سمره د عہدو خاوندان دي او دی دروغ وي مبارک فرمایي د دې الله تعالی نه نظر د رحمت بکې نه به دې ته بخنه کوي نه به الله تبارک وتعالى دی یعنی د ګنا نه پاک نه کی او نه به الله تعالی دې سره د رحمت خبرې کوي بلکې دې د پاره به دردناک عذاب وي او دریم نمبر هغه انسان چې هغه فقیر دی مسکین دی خو متکبر دی چې غریب شو به تکبر هم کې نو په دې خدای لډیر غضب ورزي الله په ډیر ناراض بعض خلک شته ډیر غریبانان وي خدایي هغه خبرې کمزور خر دغه خبرې وړم نشي داسې د فخر خبرې د کبر او د لوی خبرې به شروع کړي دا بعض شته کنه یقین بالله کداغه انسان هغه بدبخت انسان دی چې دته الله تعالی نظر د رحمت نه کوي نه به د ګنا نه پاک کی او نه به دغه بدبخت انسان سره الله تعالی د رحم او د رحمت خبرې کوي بلکې دردناک عذاب بده د پاره آخری حدیث وایم حضرت سلمان رضی الله عنه فرمای امام بزار دا حدیث ذکر کړي نبی علیہ السلام مبارک هم دغه روایت بیانېږي ثلاثه لا يدخلون الجنه درې کسان چې هغه جنت ته نشي تللی یو بوډا بدکار چې بوډا وي د بدکاریاں نه کوي پردیس زنانو طرف ته التفات یا نور دی ګناهونو طرف ته دا سړی جنت ته نشي تللی د الله محبوب فرمای دیم ول امام الكذاب هغه بادشاہ هغه لیډر چې دروغجن وي د جنت ته نشي تللی اول عائل المهزوم مبارک فرمای او بل اول عائل مزهو هغه انسان چې هغه فقیر دی مسکین دی متکبر دی دغه انسان جنت ته نشي تللی دا درې کسان مبارک او خودل چې دی باندې جنت بوی هم حرام ګرځیدل دی یاد ساته ځان وساتئ د ټول بیان خلاصه دا شو چې یوازې در روان 4 تاریخ دا په دې باندې دروغ مو وایي بلکې ټول عمر د دروغ نه ځان وساتئ حذیفه رضی الله عنه فرمایل زمونږ د صحابه په دور کې بچا یو ځل دروغ ویل مونږ په هغه باندې منافق ګمان کولو نبی علی السلام مبارک بچرم داغه نه صفانه شو یعنی مبارک به همیشه غنه خفو تر هغه پورې چې هغه انسان په پسچ باندې توبه وستا او دا هغه توبه به خدای قبول کړي داغه نه بعد به مبارک ته خوشاله شو ګینه د الله محبوب مبارک به همیشه داغه د پاره پړ کې به خفغان واغه انسان ته چیرې به ورته عفو نه کوله مبارک به داغه نه دردمنو خفو او فکرمن به داغه بارکی نو دا خدای نه ویریږي
په دې خپل باقی مانده عمر کې د دروغ نه ځان وساتئ دا دروغ الخبائث ده د دروغ ډیر نقصانات دي کچا دا بیان د سر نه اوریدلی هغه په ما په خبرو پوي شوی کچا په اخره کې راغلی نه اوریدلی هغه دا بیان د ریکارډ په ذریعہ بیا ووري د دروغ متعلق دا بیان وشو ډیر دردناک خبري ډیر د فکر اچولو فکر انسان فکر من په ګرځيږي دا خبري پکې وشولې دا حدیث صحیحونه دا بیان خامخا ووري په دې